دا ملګری وایي زما مور وفات شوې ده او زه ویم چې خوب کې ووینم نو هغې پسې ایصال ثواب ډېر کوه. ایصال ثواب مطلب دا دی چې الحمد قل هو وایا، سورت یاسین وایا، تبارک الذی وایا. او دویمه خبره دا ده چې هغې پسې کم از کم د لا اله الا الله یو ختم وکړه. لا اله الا الله ختم او یا زره پیرې دا چې وی هر سل پیرې پس هغې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او یا زره پیرې ختم چې دی وکړو د دې ثواب هغې ته وبخه، هغه به خوشحاله شي، الله به مهربانه شي، تا ته به الله په خوب کې راولي. دا نه زما په اختیار کې ده او نه ستا په اختیار کې ده او نه د هغه مور بیبي په اختیار کې ده، دا د الله کار دی. نو انشاءالله قبر ته کله کله ورځه او د قبر ته د سینې په برابر باندې ودرېږه یا کېنه او نور چې سویم وایا کم از کم اوه پیرې صورت اخلاص قل هو الله احد دا وایا. نورم چې څونه سویلی شي تا ته یادي الحمد وایا، تبارک الذی وایا، صورت یاسین وایا. خو دا اوه پیرې صورت اخلاص آسان دی دا وایا. دې کې دا فایده ده چې د قبر په خوا کې وویلی شي نو دا قبر والا که په عذاب کې مبتلی خدای به د دې اوه پیرې صورت اخلاص په برکت د قبر د عذاب نه بچ کړي. او که چرته هغه د قبر د عذاب نه بچي که نه نو بیا دا ده چې دا کم سړي ویلې ده او دی د خپلو ګناهونو په وجه د قبر د عذاب حقدار دی چې مړ شي، ځکه په ژوند کې خو د قبر عذاب نه خو مړ شي که نه د مرګ نه پس به نو دی به الله د قبر د عذاب نه بچي. اسان عمل. نو د مور پلار د مشرانو قبرونو ته کله کله د عبرت دپاره هم ورځئ چې دې ځای ته به زم راځم او دې دپاره هم ورځئ چې هغې ته دعا وکئ، الحمد قل هو وایي، بلکې یوازې هغوی ته یې مه بخئ، د مقبره کې چې دې ووي دې ټولو مړو ته یې وبخه، دومره اجر او ثواب ورته میلاویږي چې یو درود شریف یو چا وویه ورته یې وبخه یا هفتې پورې د هغې ثوابونه نه ختمېدل هغوی راغونډول. سړی تبارک الذي وایي او سړی چې کوم دی نو الحمد درې پیرې قل هو اووه پیرې قل هو وایي یا سورت یاسین وایي د دې به ډېر اجرونه وي. هغه مرګ نه بعد هغه خلک موږ ته محتاجه دی، اوس موږ ته محتاجه دی چې موږ هغې ته څه خوراک ولیږو. د هغې خوراک دا نه ده چې ته ولله ډوډۍ یوسه، ته ولله وریجې یوسه، ته ولله چې کومه دی میوې یوسه. د هغې میوې دا دعاګانې دي او الحمد قل هو. صدقه وکړه، وس دې کېږي صدقه وکړه، چاله نقدې پیسې ورکړه، جومات کې پیسې ولګوه، مدرسه کې پیسې ولګوه چې د هغې ته ثواب دا مستقل دا صدقه جاریه ده. الله پاک به هغوی ته اجر رسوي.